الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران کتونکو ارشاد اخو خیل یم امید لرم ټول به روغ جوړ صحتمند وئ دا مهال به شینغر کې موجود یو چونکې ستاسو په علم کې به وي چې کله دغه شان د 14 اګست ورځ وي یا بل څه قومي ورځ وي په هغه منځله کېږي نو خلک راځي داسې د ملک بېلابېلو سیمو ته او هلته هغه ورځ منځله کېږي نن هم 14 اګست دی او ډېر زیات خلک راغلی ټورستان دلته راغلي سیالګر دلته راغلي او د 14 اګست مانځي نو په هغه سلسله کې موږ هم راغلي یو نو غوښتل وي چې ستاسو سره دغه یو شارټ شان ډاکومنټري یا یو ولاګ شیر کړم تاسو چېرته ځئ واپس روان یو کور سایډ ته ځکه چې باران اندازه ده زموږ سره ماشومان هم رالی پکې ښه بسم الله الرحمن الرحیم موږ چې د میدان اوسېدونکي یو شینغر خو ماشاءالله ډېر زبردسته ځای دی ډېر ښکلی ماحول دی خو بس دا ده چې د روډ لږ مشکلات دي روډ لږ تنګ دی او نور خو ډېر زبردسته تاسو په خپله دا ماحول کتونکو ته کتی شئ په نور ځایونو کې د 14 اګست دغه ورځ د پاکستان په بېلابېلو ځایونو کې منځله کېږي نو نن په شینغر کې هم دغه ورځ انګلستان آزاد شو او په ټول پاکستان کې دا ورځ د خوشحالو سره منځله کېږي یو شینغر کې دغه مناوه خو د پاکستان د ازادۍ ورځ کې هم یو ښکلی پروقار تقریبونه شروع دي نو هغه به تاسو ته ارشاد اخوندخیل په خپل سکرین 14 اګست ورځ ده او ماشاءالله موږ ملګري راغلي یو شینغر ته خلک چې بار نه راغلي دي هغو ته ښکلی وایو تاسو ویډیو ولرلې تاسو ډېر زیات شکریه د هر کور د هر سړي خپل مشر شته په هر کور کې مشر وي که دا مور ده که دا مشر رور دی که دا پلار دی د هغه ته دا میسج کومه چې د خپل ماشوم خیال وساتي او خاص کر په دې ورځ باندې خیال ځکه وساتي چې موټر سایکل جوړې زوی ته ولې جوړې او ته د ملک د ازادۍ ورځ ده او ماشاءالله ټول ښایسته نوجوانان غونډ شوي دي ښایسته پروګرام وشو او زه د خپل طرف ورسیزو ته ټول مسلمانانو ته پاکستانیانو ته د 14 اګست مبارکي وایم او الله دې دا خوشحالیانې په مخ په موږ راولي خلک ډېر زیات راغلی او ډېر ښایسته بهترین ماحول ټیک شو زه نور سیاحو ته ریکویسټ کوم چې دلته راشي ماحول انجوای کړي موږ فرست چانس باندې دلته رالو نو موږ خو ګرځېدلي یو شاهي ته تللي یو دغه شانتې زموږ سره ډېر سپاټس دي هغه ټولو ته تللي یو خو په ټولو کې چې زیات امپریس شو موږ د دې ځای نه امپریس شو د 14 اګست 1947 د ازادۍ ورځ ده ډېره زبردسته ریکویسټ کوم چې تاسو بل 14 اګست یا د اختر په ورځ داسې عامه کومه دغه ورځ چې تاسو دلته چکر راشئ او ډېر ښایسته ماحول دی دغه ماشاءالله والله شینغر ډېر ښکلې علاقه ډېر زبردسته علاقه ده ماشاءالله موسم ډېر ښایسته دی او بینده باران ورېږي ماشاءالله ګڼ ډګر کې دلته خلک راغلی دی د روډ لږ کمزورتیا ده حکومت ته دا درخواست دی چې د روډ پوخ کړي او باقي ډېر ښکلې علاقه ده ماشاءالله هوټل هم پکې شوي دي اوس جلال مې نوم دی او یم د رباط دې ټایم زه په شینغر کې موجود یم ماشاءالله ډېر ښایسته ماحول دی زما ټورسټو د درخواست دی اپیل دی چې راشئ د شینغر کومه هوټلې دي کومه نظارې دي هغه انجوای کړي ډېر زبردسته پروګرامونه وشو دغه شان بره ورغلو او ټانګ ټکور دغه شان ملي نغمې او رسیکشي وشوه ډېر ښایسته پروګرامونه وشو او ډېر ښکلي احساسات دي ډېر زبردست احساسات دي او ټورستان ته دا زموږ پیغام دی چې څومره هم راتلی شي څومره خلک راتلی شي دلته نو ښه پوره امن طریقې ته راتلی شي امن و امان دی صرف داسې مسایل پکې نشته صرف د روډ معمولي مسله ده انشاءالله تعالی هغه به عمل کېږي موږ د حکومت دا مطالبه کوو چې هغه د روډو څخه مو کې نو دا ریکویسټ کوم شینغر ته خامخا راشي دا انجوای کوي وینئ او دا ډېر ښه مهمان نواز خلک دی مطلب دا چې موږ په خپله دلته چې کوم د کسانو زموږ ډېر غټه مېلمستیا وکړه د کوم جومات ته ورغلي نو مطلب دا چې هر څه تنګ ترش دي په دې وخت سره خو بهرحال روډ چې کوم دا نو زموږ د خپل حکومت دی دغه ته ذموار کسانو ته دا اپیل دی چې دا په دې روډ باندې لږ نظرثاني وکړي د خپل سر نه د ارشاد اخوندخیل چې کوم د دیر وایس عبدیر نماینده دی د هغو شکریا ده کومه چې هغو د دې کیمرې په سترګه باندې زموږ دا پروګرام د خپلو عوامو سره شیر کوو نو په دې باندې د دوی شکریا ده کوم د هغه نه وروسته د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوم چې چونکې زموږ دا روډو ځای په ځای خراب دی او ځای په ځای سیاحیانو ته په تګ راتګ کې مشکلات دي نو د حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې هغه دې ته خصوصي توجه ورکړي او دلته کم کمی هغه پوره کړي
بسم الله الرحمن الرحیم زما د طرفه ټولو مسلمانانو ته خاص کر پاکستانو ته اوورسیز نو دا پرامن علاقه ده شینغر او تاسو کته شي د کیمرې په نظر باندې با تاسو د خلکو ته ووم ښیي ډېر کسان راغلي او پرامن ځای دی څه مسله دلته نشته هر خو ډېر ښه ځای دی یخ موسم دی ګرمۍ د ځای نه چې راشي جو بس دلته ښه برابر یو ورځ د خوشحالۍ ده د ټول پاکستانو ته جشن ازادي مبارکي ورکوم او زه شینغر ته راغلی یم شینغر ډېر ښکلی لوکیشن دی ډېر ښکلی د سیل ځای دی زمونږ د پاکستان داسې قرباني وغوښتله نو الحمدلله مونږ هر قسمه قرباني د مونږ تیار یو ته مونږ محسوس کو د دې ځای کې د لوکیشن نو یقینا زه په خپله شپږ کاله بعد راغلی یم د سیمې ته ډېر ښایسته لوکیشن دی ډېر ښایسته پرامن علاقه ده خاص کر ټوټل پاکستانو ته زما دا ریکویسټ دی که څوک په پښتو پوهېږي چې د دې ځای نه ټور له راشي او د خراب هوا مې صحیح نه راخېږي خو ما ټولو ملګرو ته ټولو وطندارو ته دا خواست دی شینغر ټوریسټ یې وکړي لکه چې ډېر ښایسته ځای کې ډېر ښایسته آب و هوا یې ده 14 اګست ډېر مبارک شه بسم الله الرحمن الرحیم د ټول نمخ کې خو زه د 14 اګست ورځ دا نو خپل ټول قوم ته خپل ټول ملک ته د خپل سیډه د خپل پارټۍ د سیډه د خپل علاقې د سیډه د دې شینغر د قوم د سیډه هغوی ته 14 اګست مبارکي وایم